او دومره صرف اعلان وکړه چې جمعیت یم نن زما ډېر ته ځان د جمعیت یم نشي ویلی دومره حد ته خو مې الحمدلله ورسولې چې تا به چې په سټیجونو به ولاړ یو ځای کې تا په بیان کې ویلي دي چې خلک وایي جمعیت والا بد اخلاق دي جمعیت والا کنځل کوي اول زه جمعیت یم وایي اول زه جمعیت یم تا په بیانونو کې ویلي کنه ویلي نن غیرت وکړه وایي زه جمعیت یم بیا راځم مناظرې له دا ووایه زه جمعیت یم زما فتح او شکست به د جمعیت بیا به راشي ستا به حشر خلک ویني مخکې بیا وایي چې پنجپیریان چې په کوم ځایونو کې د سما قایل دي چې په کوم ځایونو کې نصر راغلی هلته روح اوري او بیا د اقامت البرهان حواله پیش کړې ده دروغجنه هغه یو تطبیق د بعضې علماو پیش کړي دغه خپل مسلک دا نه دی خو به هر حال ته د خپل مشر د کتاب ته ګوره دا خو تاسو خزانه لیکل حیات الانبیاء په دې کې هر ګن موجود دی چې کومې خبرې اعتراض کې هم د دې کتاب یو ته پیش کوم دې کې وکې ده په دې کې صفا واضح حجرې دا سیب دي لیکلي دي ښه صفا دی وایي چې یاره څوک چې وایي چې اوري نو دی وایي وکې ده روح اوري یہ تو گو رکھا دیوئی اس کی حقیقت یہ ہے کہ مردی کی روح سنتی ہے اور قبر میں پڑا ہوا دڑ وہ نہیں سن سکتا پیا تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ مردی کی روح سنتی ہے اور قبر میں پڑا ہوا دڑ وہ نہیں سن سکتا دا جدی مشر لیکلی تقریبا آتز ہے برته په دې کتاب کې زخیمه آتز ہے دا ستاسو مشر عقیده ده سیبا فمنګ باندې دغه د شرک دغه لری اوریدلو هغه پڅ دی په دې مشر باندې ولګو صحیح ده بل خبره ته په دې انټرویو کې دا کړی چې پنځپیریان وایي چې روح اصل انسان دی او قرآن کې چې دی نو نطفه ته انسان ویلی دی روح چې دی دا نطفه نشي کېدی دا د دیوبند یو عالم دی اشرف الجواب تقریبا درته زه په ډېر کتابونو کې خدای شم خو بیا کلیپ دی دي ته وکې ده 599 صفحہ پر آواڑ دے وہی آپ کی حقیقت وہ ہے جس کو آپ میں سے تعبیر کرتے ہیں کہ میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا آپ غور کیجیے کہ اس میں کا مصداق کیا چیز ہے ویدات چیوے زو مصداق چیز ہے کیا آنکھ ناک یا منہ اور ہاتھ پیر کو میں کا مصداق کہہ سکتے ہیں لاس پوسترگی او پوزی تا دیتا د میں مصداق ویل شینا ہرگز نہیں اور نہ چاہیے ان اعضاء کی جاتے رہنے سے انسان ہی جاتا رہے او نہ دی اعضاء سره چا سترګنی بیا انساني غوګنی بیا انساني پوزنی بیا انساني و دې سر انسان زینو اور اعضاء شریفہ اور قوائے شریفہ جیسی قلب اور عقل وغیرہ ممکن ہے کہ آپ ان کو میں کا مصداق کہے یہ مطلب ہے چې هغه اعضاء چې هغه ډیر قوت والے دي په انسان کې لکه زړه عقل وي کې دې شته دي ته انسان وي مگر غور کرنے سے معلوم ہوتے کہ یہ بھی اس کا مصداق نہیں وہی غور سره معلومیږي چې زړه عقل دا هم انسان ہے کہ ان کے آپ ان کو اپنی طرف مضاف کرتے ہیں کہ میرا دل کمزور ہو گیا میرا عقل میں یوں آتا ہے وغیرہ وغیرہ اور اضافت علامت ہے مغایرت کا اور یہ وقت چې دی چې زما زړه کمزور شو زما عقل کمزور شو دا ته چې ځان ته اضافت کې دا دی خبرې دلیل لري چې دا مغایرت ته جدا شی دا عقل جدا شی دی په دې خبرو ته چته پوهیږي پوه شوې تو معلوم ہوا کہ یہ بھی آپ کی حقیقت نہیں بلکہ حقیقت آپ کی روح ہے ودام ستا چې دی حقیقت نه حقیقت روح دی بیا لاندې لیکلي بہر حال آپ کی حقیقت روح ہے اور اس پر موت نہیں آتے لاندې په دې باندې شک کې انشاءالله په ډېرو کتابونو کې وکړه لږ غونډه کې حیادار دا عبارت ته ما په نظر کې پیش کړی جواب تا کړی تا نه دی کړی دی جواب کنه وښایه تا کوم جواب دی کړی دی خو بیا انسان چې دی هغه خو بس بیا دغه کې میډیا ولا سره کینه هغه ته یو شان زموږ د مخې بیا چې دی ټرت نشي کولی بیا جواب نه شي راکولی بل خبره ده دا کوي چې یاره پتا و رشیدیه کې لیکلي چې د انبیاو په سما کې هېڅ اختلاف نشته او دې دقې اجماعي عقیدې ته چې شرکیه وایي ته ما په دې کې مناظره کې نه ولې خو بیا انسان پتا کې حیا نشته د په دې کتاب کې لیکلي دي په پتا و رشیدیه کې دا صفحه نمبر 78 تما سره ده په دې کې چې دا کومه حواله چې ته پیش کړې هغه دې بالواسطه سما پاره کې د هېڅ اختلاف نشته بلا واسطه ته شرک او کفر وایي همونږ هم پتو بده کې لګو دا صفحہ نمبر 78 دی تو گورا اگر کسی کا عقیدہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود خطاب سلام کا سنتے ہیں وہ کفر ہے نبی سلام پخپل اوری بلا واسطه اوری نو دا کفر دے تو گورا خواہ السلام علیکہ کہے یا السلام علی نبی کہے اور جس کا عقیدہ یہ کہ سلام و صلات آپ کو پہنچایا جاتا ہے ایک جماعت ملائکہ کی اس کام کے واسطے مقرر ہے جیسا احادیث میں آیا ہے تو دونوں طرح پڑھنا مباح ہے وہ کہ السلام علیکہ یا السلام النبی دا دی په دینت وی چې ملائکه و ترسي نو بیا مباح دی او کچر تستا دا کړي چې په خپل او دا کفر دی استادو کتابونه کې دا دی په غیر د واسطین او په غیر د واسطین نو دا دی بندي عالم چې تاسو کافر ویلی ما ته دی ویلی پوښوي زما په مشري مراړه وا بل خبره ده دا کوي چې استادو کتاب دی عقاید علماء اسلام د شعب الدین خالدی صاحب هغه په خپل کتاب کې لیکلی چې یاره د قبر نه دا کند مراد نه ده
بلکې برزخ مراد دی. دا تاسو د مشر کتاب دی ښه حیات الانبیاء په شریک چې تاسو لیکل کتاب 2025 کې چاپ شو. د په خپل دقه ته وای ان تمام شبهات کا منشا یہ ہے کہ قبر نام اس گڑی کا رکھ لیا ہے. حالانکہ قبر سے مراد احادیث میں یہ گڑا نہیں بلکہ مراد عالم برزخ ہے. شهاب الدین خالدی باندې چې کوم پتواله کې هغه په دې مشر باندې مولا کو په دې کې اصل مشران دي په اتفاق او په اجماع تاسو لیکل شوی کتاب دی وای د قبر نه مراد چې دا کند نه دا غړ مراد نه دا مراد د دین برزخ ته. بل زما سره اشرف الجواب دی اشرف علی تنویسی د علماء دیوبند یو لوی عالم دی د هم دغه خبره کړل چې د قبر نه مراد دا کند نه په سوال ځګونو کې تاسو خو دل شمه اشکال تو جب ہوتا اشکال بہانوں کے دو جب قبر سے مراد یہ گڑھا ہوتا جس میں لاش دفن کی جاتی ہے. حالانکہ اصطلاح شریعت میں قبر گڑھی کو کہتی ہی نہیں بلکہ عالمی مثال کو کہتی ہے. لاندې بیا لیکلي دا به زه تاته په تقریبا په 50-60 کتابونو د علماء دیوبند کې وښیم او دا زما سره چې دی دا ته زما مناظره کې ښودلی هم دی خطبات حکیم الامت په دې کې هم دقه عبارت دی سیبه دا د ځانه خبرې مه کوه زما په مشران دروغ مه تړه په الله مې د قسم چې کوم عبارت ته وایي زه به په سوونو د علماء دیوبند نه ښیم انشاءالله به ته وینې او تا کې د خدای غیرت پیدا کړي چې تو سره مخامخ شي. دا کم په دې انټرویو کې چې کومه خبره تا کړې ده چې یاره پنځپیران اعتراض کوي چې نبوت صفت د روح ته په دې باندې غیرت وکړه تیار شه که نه چې زه ته دنیا ته ستا حشر وښیم چې ستا مشرانو کومه عقیده ده او ته په خپل کتابونو سره خبر نه یې. بل اعتراض دا کړی ده چې سماع الموتع د دور د صحابونو اختلافي را روان ده او شیخ طاهر رحمه الله هغې باره کې و چې دا سماع الموتع شرکي عقیده ده. نو دا په توس په چا راځي کتا کې لږ غیرت یې که نه لږ غیرت تا ته په مناظره کې مال ته ونه وې زه راته راوچت شوم تا ته ما په دې الفاظو یې مې که ته حلالي او د مور پۍ دې څکلي په صحابو کې سمع عادي اختلاف وښیه. شیخ طاهر رحمه الله چې کوم فتوا لګولې ده هغې په سمع عادي لګولې ده چې دا شرکي عقیده ده په دې خبره باندې. او بل ستو ځان خلاص کړي چې ته وایې دا د صحابو دور نه اختلافي را روانه ده. مفتی محمود صاحب هم ما پیش کړ دی وایي دا په صحابو دور نه اختلافی را روانه ده او دا مشر دی لیکلی اور یہ عقیدہ رکھنا مردوں کے متعلق اور فوت شدگان کے متعلق کی کسی کی نہیں سنتی کوئی بات نہیں سنتی کسی جگہ سے نہیں سنتی نہ قریب سے نہ بعید سے کسی وقت نہیں سنتی. ایسا عقیدہ رکھنا بھی گمراہی ہے بدعت ہے معتزلہ والا عقیدہ ہے. یہ شخص اہل سنت والجماعت سے خارج ہے و دا سڑے دا اہل سنت والجماعت نہ خارج دے بدعتی گمراہ دے او خارجی دے. اے دا تحقیق المتین دا په دې کتابونو کې هم راجمع شوی دی په دې کتابونو کې هم داسې راجمع شوی دی. نو دا مشر ته وایي دا صحابو د دور نه اختلافي را روان ده او د پې دا څلور فتوې لګولي. سرفراز خان صفدر لیکلي دي په دې کې چې سماع الموتع د انکار زندقانو کړی دی د هغو د اختلاف سره د هغو د اختلاف هېڅ اعتبار نشته. نو تا وایي صحابو په دور کې اختلافي را روانه ده او مشر ته زندقان وایي او څلور فتوې به ده ولګولې انشاءالله 50-60 فتوې به دې زه ستا د مشرانو ښودی شم او تا کې د الله غیرت وکړې چې ته تیار شې. اخر کې دا به ویلي چې یاره د یو کتاب دی په هغې کې لیکلي دي چې یاره تعلق نه انکار کفر دی او شهاب الدین خالدي لیکلي چې تعلق نشته. تا ته په مناظره کې ما بار بار ووایي چې کوم ځای کې موږ ووایو چې تعلق نشته هلته تعلق ته تصرف دی زموږ مراد دی په دې کې څه تعرض نشته خو په تا کې حیا نشته چې تاسو خبره وکړه بس یو څو خبرې دي زده کړي دي او د هغې بار بار جوابونه شي خو همهغه اعتراضونه کوه او الحمدلله موږ به ته هره پیره نوی نوی اعتراض کوو تا هغه زاړه بانشوان وهاب د هغې جوابونه موږ کړي بیا به یې کوو انشاءالله. بله خبره دی دا کوي چې یاره د دې مشرانو په بخاري باره کې کتاب لیکلی دا لیکلی دی حالانکې لعنت الله علی الکاذبین هغه موږ د جماعت نه ویستی دی. کم سړی چې ته یې دی هغه موږ د جماعت نه ویستی هغه زموږ د جماعت کس نه دی. په دې کتاب کې ستا 11 مشران دي او دا نه زه به نور وښیم ستا کتابونه چې په هغې کې لیکلي امام بخاري دا د احنافو دشمن و. دا له به وښیم چې امام بخاري وایي دومره متعصبه انسان و چې دا احنافو په دشمنۍ کې هر څه تیار و. داسې الفاظ یې لیکلي او دا یې لیکلي چې امام بخاري د خپلو استادانو ټولو نه چې دی نافرمان او ټولو استادان ته خفه و. ستا مشران بخاري باره کې دا الفاظ لیکلي خو دا یو کتاب سره پیش کوم بیا کلیپ ډېر دیږي. دی وایي دا تاسو په شریک لیکلی دی ښه قطرات العید 11 علماء دستخط دی پې او اوس هم تاسو دین انکار نه کوئ مطلب چې دا تاسو اجماعي کتاب ځکه تاسو اوس هم دین انکار نه کوئ. عجیب بات یہ ہے کہ امام اعظم سے روایت نے لی اور بہت سی بدعتیوں سے روایت لی ہے حتیٰ کہ جس راوی کو ائمہ اسماء الرجال نے رافضی اور شیطان کا اس سے بھی لے لی. چاته چې اسماء الرجال چې کم علما چې دي هغو چې کم راوي ته رافضي او شیطان ویل شیطانانو روایت په بخاري کې وایي. قاضی ابو یوسف سے حدیث نے لی سیدنا عثمان اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما کو گالی دینے والے سے لے لی. وہی دا امام یوسف نے حدیث نے اغسطے
او چې عثمان تنهو او معاویه تنهو چې بچا کنزل کول داغونه حدیث اغسته امام محمد سے حدیث نے لی اور حضرت سیدنا امام حسین کے قتل کا مشورہ دینے والے مروان سے حدیث لے لی اے د امام حسین چې بچا کنزل کول او چا چې داغه د مرګ مشوره ورکړو داغه نه حدیث اغسته مروان نه امام جعفر سے حدیث نے لی امام جعفر نے حدیث نے وغسته اور حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجهه پر 70 دفعہ روزانہ لعنت کرنے والے سے حدیث لیے وی په علی تنهو باندې چې بچا او یا پیری لعنت وی لعنتو نو بیا وکه دا غنیم حدیث اغسته ده او د جعفر نه دغه امام جعفر نه او دا وتا ته جلیات صدر کې خیمه چې په علی تنهو دشمنی چې څوک هغه منافق ته دی وی د منافقان نه هم روایتونه اغسته دي بیا وکه دا امام بخاری کو جب ضرورت پڑتے ہیں تو کچھ اصول کو چھوڑ بھی جاتے ہیں خود ہی ایک راوی کو ضعیف کہتے ہیں اور خود ہی سی روایت لیتی ہے امام بخاری مذهب نه معلوم چې کم کله د ضرورت راشي نو هغه خپل اصول پری دي او بیا یو راوی ته کله ضعیف وي او بیا په خپل ثقه کې وي دا اصول معلوم نه دي مخکې ته الله بندا ستا مشران چې کتاب بخاری بارے کې کمال پاز لیکل دي دا خو چې سره اگر ہم کتاب الاثار کو دیکھیں تو اس کے روات میں ناصبی رافضی قدری وغیرہ راوی بخاری کے بے نسبت کل عدم ہے دا غو په نسبت په کل عدم دی پای کې ډیر سیوا دي مخکې ته بیا په ډیر وګت باس کړه دي امام بخاری نے قدریہ اور رافض اور ناصب سے روایت لے کر امام ابن سیرین کی مخالفت کی آپ کے سامنے بخاری کے بدعتی راویوں کے احساس د مخکې د بدعتیا د بخاری د بدعتیان راویانو کچھ نام نمونے کے طور پر واضح کی گئی ہے کیا اب بھی بخاری کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہا جا سکتے اس پر ہم سو کوئی بخاری صحیح کتاب دے ہرگز نہیں بخاری تو سره صحیح کتاب دی نو مخه ته لاړ شد الله بندستا مشرانو چې بخاری باندې کمال پاز استعمال کړی دي دا خو موږ مجبور کو چې ان شاء الله من خلکو ته وایو اخیره کې دا استاد انټرویو جواب شو غیرت تر پکې نه دیما دا کوم خبره چې تا په دې انټرویو کړی د چې نبی سی ویل کړی چې نبوت صفت د روح دی او د جسل نبوت نه مني غیرت وک په دې عبارت تیار شه په دې عبارت تیار شه د استاد کتابونو د دومره کتابونو به خمه چې تا د بزستر ګرنا کما او زب ثابتوم چې جمعیت ول ختم نبوت نه منکرین دي په دې غیرت وک په دې موضوع تیار شه خدا واسطه تختی چیرې دا خو رنګ دا ستا موضوع ته بونه تیارېږي او دومره صرف اعلان وکړه چې جمعیت یم نن زما ډېر ته ځان د جمعیت یم نشي ویلی دومره حد ته خو مې الحمدلله ورسولې چې تا به چې په سټیجونو به ولاړې یو ځای کې تا په بیان کې ویلي دي چې خلک وایي جمعیت والا بد اخلاق دي جمعیت والا کنځل کې اول زه جمعیت یم وایي اول زه جمعیت یم تا په بیان کې ویلي کنه ویلي نن غیرت وکړه وایي زه جمعیت یم به راځم مناظرې دا وایي زه جمعیت یم زما فتح او شکست په د جمعیتي بیا براشه ستا به حشر خلک ویني او دا وایي چې په دې کتاب کې کوم مشران زما دي ځکه دا یو وایي دا زما مشران نه دي خو بیا دا شرط داسې اسانوم زه صرف دومره وایه چې زه ته مولا پیش کوم یو عالم کتاب پیش کوم ته به دا زما مشر نه دی زه مشر نه دا لفظ به استعمالې راځه زه ته د پردی کتابونه پیش کوم ستا د مشرانو پیش کوم هلته دا جمعیتي نه دی زه جمعیتي نه یم درشنن ذات جمعیتي ویا الحمدلله دومره زما محنت کارو کو چې نن ستا غونته کې سړی ځان ته د شرم جمعیتي نشي ویلی یریږي سرفراز خان صدر جمعیت کې نشي شمارلی امینو کوړی په جمعیت کې نشي شمارلی او ته پته لګي چې په څه پې راځي نور ته څه وی یار نور ته څه وی کار ته بس اخیره کې زه بیا دعوت ته مناظرې در کوم غیرت وکړه او دا کم چیلنج چې تا ورکړی دی چېرې په دې انټرویو کې هم تا ورکړی دی چېرې دی وایي چې پنجشیریان وایي چې نبوت صفت د روح دی په دغه عبارت تیار شه پته به ولګي چې دا موږ وایو که دا تاسو وایي صحیح ده زه دې انتظار کوم نوربانی معنی مکوه ځان مخلاصوه او که مناظرې نه راځي د الله فضات مې د قسمې داسې تعقب به دې کېږي چې د اشاعت والا خلاف ته یو لفظ استعمالوه که نه نو داسې جواب به درځي که نه چې ته کوم اعتراض کوې انشاءالله ستا د کتاب نه واپسي عقیده تاسو ته ښیم چې دا ستاسو عقیده او ستاسو نظریه ده وما علینا الا البلاغ